بسم الله الرحمن الرحيم. باب المهر. قال: ويصح النكاح وإن لم يسم فيه مهرا. وكشيجي مهر بيان راتكي ملي سبولي ركن نکاح بیان وکو ایجاب و قبول به د شرط بیان وکړو نکاح کې دا شرایط تیر شو کنه گواهان بيدا به معنی شرط بیان مو کو کوم شي چې د شرط په معنی او کفاءت وسرته د نکاح د حکم بیان کوي هغه مہر دی. مہر د نکاح حکم دی. حکم د شی د شی نه رست راځي نکاح نه پس مہر لازمیږي او مہر چاته ویل کیږي دا هغه مال ته ویل کیږي چې خزه مستحق جوړیږي پاک د نکاح او یا وتی بشبهتن باندې دا هغه مال ته مہر ویل کیږي. نحلم مرتوي صداقه مرتوي اقرم مرتوي مختلف نمونه دي. توجه سره به وګ دی نن سبا خو آسان دی خو د مہر د باب لګو قدم دی او مشکل هم دی. تاسو راسي ګورئ وتا قال د قدري مولا فرمای اوله مساله بر ګوري ټول یو پیر به وایو ک نکاح کې د مہر تذکره ونشي به هم نکاح سیده بس. ويصح النکاح نکاح سیده وان لم يسمى فيه مهرا. اگر که مسما بکی نکی مہر دلیل اشته ویاوجی نکاح دا خود انضمام او د ازدواج عقد دی. دو کسان زم کیدلی او هغه یو ازدواجی کیدلی لغت کې دی ته وای کنه نو بس په زوجینو باندې د انضمام او ازدواج راځي نو بس خبره ختمه. الهی ملایزه کې قاعده بیان کړي موږ لوراشي ان شاء الله. اصطلاحي مانو کې لغوي مانو خل ستل ضروری نه د زم ازدواج والا معنا په اصطلاح کې مر حاصلېږي نکاح چوشي. وګورئ البته شرعا مہر واجب دی شرعا هغه وایو لأن النکاح چې د عقد انضمام دا د زم کېدلو د پاره عقد وي او دا د ازدواج عقد وي خدای خو خون جوړیږي لغت به اعتبار سره دا معنا وا نو دغه معنا فیتم بالزوجین دا نکاح دا هو تام کیږي بزوجانو سره. ثم المهر واجب شرعا. ها مہر شرعا واجب دی. الکه ولی واجب دی شرعا وی چې خزه ورله بوزع ور کوي کنه بوزع نه هو قیمتي شی دی چې دغه دغه محل د بوزعي د شرافت اظهار پکې وشي. ګوره مفت کې نه ملاويږي پیسې به په ورکه دو ګوتی پټې دی په لکونو باندې کیږي وشنا خې مزي پکېږي. وته ګوره شیخ سے بویل دا واجب دی شرعن ابانه لشرف المحل دې لپاره چې اظهار وشي د محل د شرافت. نو بهرحال شرعن واجب دی نکاح کی ذکر ضروری نه دی. فلا يحتاج الى ذکره لصحه النکاح. صحت د نکاح د بارا دې ذکر ته څه احتیاج نشته ولی اسم شرعن واجب دی. نو اسهم یعنی دا څنګه د چی بې بشان چې بې وشي واجبېږي او کني نه و او یا یو ته وای چې به پیسو لدا شي در کوم بس وبشي. دا شریعت طرف شریعت د طرف باندې تعین شوی دی کومنګ کو کني کو نکاح صحیح ده. دویمه مسله ووري کچا نکاح وتړل او خزي خاون ته ویل چې خاون خزي ته ویل نکاح در سره کوم او غوړې مہر بنه غواړي باقاعده مہر نفي کو به هم نکاح صحیح ده. رست براشي مہر مثل به واجبي کی وکذا هم دغه شان صحیح ده نکاح اذا تزوجها بشرط ان لا مہر لها. دا ولین دي صحیح نمې دا شی به ستاو زوري کم دی لگا کم دی. وکذا اذا تزوجها چې کله نکاح ور سره وکي به شرط الله مہر لها مہر به ولنوي بهم صحیح دی ما بیاننا من بیان نو کو کنه چې نکاح او عقد انضمام او ازدواج دی زوجینو باندې پوره کیږي. پدې کې امام مالک رحم الله خلاف ثابت دی او نکاح نه کیږي کنه فی کی مہر. دو مسئله دریمه مسئله لکه یادې به ساتي دریمه مسئله او د مہر اقل مقدار لس دراهم دی او د زیاتوالی څخه حد نشته څومره چې مقرر کو. واتیتم احداهن قنطارا که پوره ډیر مال واقل المهر 10 دراهم
امام شافعي رحمه الله فرمای عقل مہر د بارم څه مقدار نشته لري څنګه چې په بیا کې مشتری او بای په کم سمن باندې راضي شي په کوم پیسو پس ما غټي کی کله سونه کم وی کزه وی دغه شان مہر کم چې په کم باندې راضي شي تاسو ویږئ کنه هغه وی کوم شي چې په بیا کې سمن جوړې دي شي هغه مہرم جوړې دي شي یو روپۍ جوړې دي شي وقال امام شافعي رحمه الله فرمای ما يجوز ان يكون ثمنا هغه شي چې هغه جوړ شي سمن په بیا کې يجوز ان يكون مہرا جائز چې هغه مہرم جوړ شي الله د خزي د بارا وجه سره وې د خزي حق دې کلګ مقرري کډیر لانه د مہر چې حق د خزي دې نو بس فیکون التقدیر اندازه بم خزي ته وی چې څو روپے اندازه کوي مقررول معنی وکا فیکون التقدیر نو مقررتیا بم خزي ته وی تقدیر قدر مخکې راځي ولنا قول علی السلام د بار دلیل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قول له وګد حدیث اخري جمله دا ولا مہر اقل من عشرتين الا سو دراهم ونکم به مہر نوي ویږي په اوس دلس دراهم څو جوړیږي دا مسله محمد کنه یار 200 دراهم چی کنه دا ونی می تولی دا 52 تولی چاندی 200 دراهم 52 تولی چاندی اوس حساب ولګوي لس دراهم دا لس دراهم د 200 دراهم شلمه حصہ ده د څه ده کنه بدیم نه پیږي شلمه حصہ ده نو بس 52 تولی چاندی چې ده کنه د دې 100 روپۍ جوړیږي هغه به 20 تقسیم کا مثلا بالفرض 1 لک روپۍ جوړیږي په 20 تقسیم کا څو براشي 5 براشي نو 5000 روپۍ نن سبا جوړیږي دا د وزن په اعتبار سره دي دغه دراهم نه یادې وره او که 2 لک روپۍ جوړیږي نو 10000 روپۍ به کم از کم راشي زید چې به تر څومره مقرره بس اسانه طریقې دا د لکه د مہر د لسو دراهم او اوس موږ څومره پیسې مقرره وایا زکات نصاب معلوم کو 20 باندې تقسیم کا بس هغه کم حاصل چراله دغه بلس دراهمي دا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها مہر چې 500 درهم څو نو 200 دراهم څومره 52 تولی او څلور سو څه شي 52 104 او نیم 105 بشي 105 تولی چاندي او به ورپسې سل نور ما چوا 52 چې بمن نیم کې څو بشي په باندې 26 سمرګریګا پنځو کنه مخ کې په باندې 131 ذاتي جوړ شو او ریټ معلوم کو څو جوړیږي مخکې راځي جی دا یو دلیل شو زمنګ د بارکه مس کم لس دراهم بې دویم دلیل وورا بې دا دراهم لس مقرره ول د شریعت حق دی ښا درجه حق دی شریعت موږ وختي ویل ولانه د مہر چې حق د شرع دی وجوب په اعتبار سره واجب کړي دی اظهار لشرف المحل دل بر چې اظهار دغه محل د شرافت وشي موږ به سپارو چاته خزه ته نه شریعت ته د سی وکو فیقدر راضی هغه چا سره به اندازه ولګو چې هغه د بار خو څه عظمت وی کنه څه شرافت وی کنه هغه لاس کټ کی دل لیدا په کله کټ کی د غلنا کم اس کم لس درایم پټ کی نو به موږ اندازه کوو دا غشي سره له خطرون چې هغه د بار څه عظمت وی اول عشرة وغلس دي كان استدلالا بنصاب السرقة سرقي بنصاب استدلال کو مخکره دیجی څلورم مسله ولو سمى اقل من 10 فلها العشرة کله لسونه کم مقرر کړی جنو به و به پورا لس برابر وکا امام ظفر رحمه الله وی کله لسونه کم مقرر کړ بر غوري به محرمي سلی د بیان روان دي د خیر سره خو مفتابی رای هم دغه د لسونه کم مقرر شتو بی لس بی نور دلیل وایو ولو سمى اقل من 10 فلها العشرة لس بی عندنا زمن بنزماني هم دا مفتابی ده وقال امام ظفر برمي رحمه الله مهر المثل بواجبيږي وجه سره دغه دلیل دار توجه جي وي قانون او قاعده ده چې کله مہر مقرر نشي نو به لس نو به مہر مثل واجبيږي او د لسونه چې کوم مقرر کړل دام دا سیده لکه چې مقرر کړی نه دي لہذا مہر مثل واجبي
لأن تسمیه ما ځکه مسما کول د هغه پیسو لا يصلح مهر چې هغه د مهر صلاحیت نه لري لکه 15 كعدمها دا څه دی لکه چې د سره مسما کړي نه دی او موږ څه وایو لکه برو ګوري جی موږ وایو مهر خوی مقرر کړي دی شب قدرانو خبره مهر خو نه مهر هوی مقرر کړي دی خر ته هر وای خدای مغر کچې غر شي هر ته لاټوانو سم سر دی وښه یو دی جی موږ وایو کنه چې دا 10 درهم مقررول دا حق د چا دی شرعي دی اصل کې تاسو متوجه شئ مہر کې دوه حق یو د شرعي حق دی ایو د خزي خپل حق دی کنه رسې به څو حق دي وا خزي حق دی پیسې دي د بوزي په مقابله کې لې کني لې بل شریعت حق دی غوي چې نه کم اس کم 10 درهم بالي نکه خزه خپل حق پریدي دی هغه به خبره ده لسونه زید دی پریدي کنه ولس خو شریعت حق دی هغه خامخای نور خبره کو غوړیو ده ولنا من وایو ګور ان فساد هذه التسمیه دا فساد د دې تسمیه چې راغلی لسونه کم دا د شرع دا ولی فاسد دی شرع حق پر سر حق کم کړي دی نو کومنګ د سیو کو پنځه مقرر کړي لسی کو توجه څوی کو شرع حق هم پورا کو یعنی فساد د تسمیه ولیو شریعت حق مات شوی وو نو چې موږ لاسو ته ورسولو فساد ختم شو ولی شریعت حق پورا شو نه رسي او پاتې شو محل مثل یو مثلا 1 لک روپۍ جوړیږي سل جوړیږي وای خزه چې بدې لاسو راځي و په 15 راځي و په لاسو په طریقه ولا راځي دا خپل حق خراب کړي هغه ختم شو څوک خپل حق پریدي خبرې خودلې شي ما خپل مزه ونه کړه فساد وجه دام کې دل شول چې د خزي حق پورا نه و دام کې دل شول شریعت حق نه پورا خو خزي په خپل رضا خپل حق پریخیو هغه د وجه نه فساد نه شریعت حق پاتې شوی فساد دغه د وجه نه ورازي چې دغه چا د وجه نه فساد دی پوره کو اڅو دي دستي وسم پوه نه شو فساد د دې تسمیه لحق الشرع د شرع د حق د وجه نه وقد صار مقضيا او حق د شرع خو پوره شو بلا شرع باندې فاما ما يرجو الى حقها هر چې د خزي حق دی مثلا غسل درهم دی ويجي په 15 چې راضي وکنه نو په لاسو درهم په طریقه ولا راضي ده فقد رضيت بالعشره دا بعشره ورازي ده کنه لرضاها بما دونها ذکر راضي ده په مادون باندې دا قاعده او قانون دی څوک چې په مادون باندې راضي په اکثر باندې په طریقې او لا راضي او که قياس کوي توجه جي چې کله تسمیه وشي خزه وې زما سل درهم ما مہر شو خاون وې ټیک ده بس به نکاح وشو هغه نه بس خزه وې چې مړې ټولې پرې د میرا کوا یا بچن مې پرې د سره 15 راکا دا صحیح ده کنه مونږ حناف وایو صحیح ده اعتراض بيدل د خلاصونه کم شو نه جواب د شرع حق پر شوی دی شرع حق دا و چې کله نکاح کې هغه وخت کې مقرر کا ابتداء د شرع حقي بیرست د خزي حق دی پیسې وتراله کوسی راغلی واپس ور کوي او یا حق جوړ شي وته میرا کوا نه خپل حق کې دا تصرف کول شي نه رسې به شرع حق کې تصرف نشي او شرع حق دلته پورا شوی کنه ابتداء مقرر شوی ولا معتبر بعدم التسميه وجه سره لانها دا عشره چې دي قد ترضى بالتمليك کمال خزه چې دا یار لان دا خزه چې دا قد ترضى دا خو راضي و بالتمليك من غير وزن موږ خبره پوره صحیح ونه کړل یار امام ظفر رحم الله یو دلیل پیش کړو د ادمي تسمیه والا دا خبره ما ونه کړل چې کله مہر نه مسما شوی مہر مثل واجب دی ویلو کنه نو موږ ته باغی مور قیاس کوو دا څه کې یار مہر چې نه مسما شوی هغه بیل مسله ده ویږي وجه سره کله کله دا سکیږي خزه بده راځي بس مړه 1 روپۍ مرا کا وځه پدې راځي ځکه خلک دا عزت غني 1 روپۍ ته وانه غستله خو ګوره پدې نه راځي چې کوم عقل مہر یې دی ته مقرر شي دا هغه کې سپکاوي دي هغه موبایل به ور خرڅ کو په 2 روپۍ باندې په 15 روپۍ سپکاوي د موبایل له کنه دي او موبایل ول ورکو دی ول ګروپ دی په 84 ورکو الله ماشاءالله ته ګوره خسخي بس پکاوي نه دي فرق باندې پوه شو
نو څه وایي ورته قیاس مه کوه بې عدم تسمیې باندې لأنه ها ښځه چې د قد ترضى بالتملیک یا په دې راځي چې خاوند مالک جوړ کړي من غیر وزن او دا زما دا شی ستا سخیمه تکرما اکرام یې کوي ولا ترضى فيه او په دې کې نه راضي کېږي په دې تملیک کې بالعوض الیسیر باندې دا خلک ښه نه ګڼي ښځې په دې مسله کې که چېرې د لس که طلاق قبل الدخول میلاو شو مسله را روانه ده چې کله مهر مسما شوی او دخول لانی شوی او طلاق میلاو شي به نصف مسما میلاویږي نصف مسما دلته به څو میلاویږي امام ظفر رحم الله ویل مسله کې مهر واورې به مړه اسم را روانه ده خوای وري کله چې طلاق کله چې مهر مسما شوی مثلا 100 روپۍ دي او لا دخول نه شوی طلاق ورکی به نیم لازمیږي 50 او چې مهر نه مسما شوی دخول وشي به مهر مثل وي مهر مثل او که دخول نه شوی طلاق ورکی به متعوی دغه بیان را روان دی امام ظفر رحم الله ول دي صورت کې خوچوم کې مهر مثل له څو دی نو که قبل الدخول نو بس متعبوي او مونږ نور ویل چې مهر مثل نه دی مسما دی لس دراهم نو که قبل الدخول نه به څو شي 15 اوري ولو طلقها كشر طلاق وتور کی قبل الدخول به حاله دخول غیر سره نه کړي تجب 5 څو واجبېږي 15 دراهم عند علماءنا الثلاثه وعند امام ظفر رحم الله بنظمانی واجبېږي متعه دا بده سیله کې چې د سره مسما کړي و نو متعه واجبېږي دلته د غشان کما اذا لم يسمى شيئا لکه بيخي مہر مسما کړي نه وي ومن سمى مهرا 10 فما زاد اسرا شيء هغه څلور مسائل بیانې قران کې دي ګورئ اوک شی وته وی دکا که مهر مسما شو او درې کارونه کې او کارو شو دخول خزه کې شی ور قوت کړه خلوت ځان له شور سره قوت کوي څه معنی نشته اگر قوتي نه کې به مهر پورا لازم شو او درې موت په دوړو کې چې کوم مړ شو پورا مهر لازم شو سل مقرر کړي اصل دویم مهر مسما کړي دې پورا سل بالفرض لس نزيت یعنی سل اولاد درې کارونه کې یوم نه دی شوی او طلاق ورکو نه دخول شوی نه خلوت شوی نه مرګ راغلی طلاق ورکو اوس بنصف مسمای هغه څو جوړیږي 50 سلو کې 50 دي ګوړه کې 50 اوکسي جی دریم کچری مہر نه مسما شوی به مہر مثل واجبېږي اله چې دغه درې کارونه کې یو کار موجود شي او کدی دیو کارونه کې یو کار نه موجود شوی څلورم صورت مہر نه مسما شوی درې کارونه کې یو شی موجود نشي نو به متواجبېږي څلور مسله یاد شي پرچه کې راځي ګوره فرمان زده کا کني نه تدیم زده کا وګورئ دا فرمان بشانی شپې نه خوب کې وتی کې سار لو ته به خان دي او ماونه خپل کې پيو وګورئ دا ومن سمى مهرا 10 څوک چې مسما کې مهر لس فما زادا یا د دین همزه فعلی المسمى بلازمیږي کلا نور زرزری به مخه ان دخل بیا که دخول ورسره وکيو او ما تن حیات ملشي او بل شي مرسره ما ویلې وغه څوک نور علامه شمی وغیرہ ذکر کړي هغه خلوت درست راځي مرته لانه بده وجه سره یا دخول سره پورا لازمیږي وای چې کله دخول وکو کنه نخزه وته یوز وسپارلو اوس په خوان لازم ده خزه وته معوض وسپارلو مبيع مثلا وزبودا سمن سپاري يعني مهر او دغه شان خلوت لانه بالدخول ځکه چې کله دخول شو يتحقق متحقق شو تسلیم د مبدل د بوزعي وبه چې کله او قانون او قاعده دار چې کله مبدل وسپارل شي بدل سپارل لازم شي وبه يتاكد البدل وبدي سره بدل مؤکد کیږي کنه او په موت سره یار وای موت سره نکاح انتها ترسي ختميږي نه دغه نکاح انتها دغه مرګو نشه چې انتها ته ورسیږي فاسد نشي نور مضبوط شي چې نکاح مضبوط شي مہر پورا ورکا او په موت سره منتهي کیږي نکاح نهایت او خپل نهایت ينتهي رسیږي نکاح خپل نهایت انتها تا او به چې کله شي انتها ته ورسیږي نو يتقرر ويتاكد دا قاعده یې رانه کې ګور صاحب دې تش قاعده ذکر کوي کا اسی خو نو ویلي کشمیری رحم الله چې دا کتاب ګران کتاب دی او خدای قاعده یاد بوجه نه ویل تش ترجمه معنی نه فيتقرروا نو نکاح به هم مضبوط شي به جميع مواجبه سره دا غڅونه کم چې واجب یعنی مہر اب مضبوط شي اب راشي دویم صورت
وان طلقا کچری خزل طلاق ورکو قبل الدخول دخول نه دی کړي والخلوتی دا پکې را لګا خلوت د دخول به معنی دی د اوسه چې کله درته خزان لشواله کمره دی بند کړي و کړکۍ بند کړي وي کمره وری بند کړي و پردي ګرادو په خوا د سګانم و او بهم څنګه کول به دغه غلطي دغه غریبي خو ته شي سپارلې دي چې نه ودی کې خپل کار دی په ما معنی خوم دغه اخذي جوته وان طلقا قبل الدخول والخلوه فلا نصف المسمى لقوله تعالى وان طلقتمهن كشرتا سو طلاق وتوركي من قبل ان تمسهن مخکد دین چتای سویوتی کې یا خلوت وشي الایا پس فنصف ما فرضتم او که قیاس ترال شي د قیاس ولې نه مانی تاسو کې یو مسله د تاسو ماته لږ وک شي وسامي د بمب کې کله کله زو وسامي کې مونږ ویلو کله چې عام مخصوص منه البعض وی کنه ازونی هغه په مقابله کې قیاس راشي قیاس له ترجیوي نه خبره یاد شو اوس راشي دلته عام مخصوص منه البعض دیکھا مہر خزو د پاره مقرر کړي د عام دی شراب تم داخل له تغشان خنزیر تم داخل له حالانکه شراب خنزیر چې دي کنه دا که مقرر کړي ټیک نه دی معلومیږي هر شی مقررول صحیح نه دی بعض اتخاص دي نو مخصوص منه البعض شو کنه شو فنصف ما فرضتم ما عام وا صيغه د عام ده خدای دې اتخاص شو الکه د شي شو مخصوص منه البعض او مخصوص منه البعض سی الکه ظنوي دا پرې د قياس سره شکنه خزه قياس سرالو قياسونو کې چې وګتل دوه قياسونو تضاد یو خپل منځ کې څنګه یو قياس وای د خزه او تشخیص پارلو وتی کړي نه ده خلوت نه شوه نو واپس خزه تخپل شهراله لکه مشتری چې واپس مبیا واپس کی بایتا نو به څه پیسې لازمي کې مشتری معنی نو بخاون معنی د مہر لازم نشي یو قياس تا وای چې کله خزه ته مبدل واپس شو صحیح سلامت سړی پکې ګوتیم نه دیوالي نو بس د خزم څخه حق نه جوړيږي بل قياس دا وای چې په خزه معنی څو غي غریبي خو کړي کنه خلوت یې کړي نو کولې به بل د اوس نه کول خزه خو دغه کار دا غو نشي کولای چې بازار څو تر ګلاو کړي او دا شی مولا راځي کړي به په ولا ناستم به دا خو نه خو دغه د وسنه وای دا کینو جرند کې به کوي ارزه کې خو نه کوي تاسو به خبرو پیږئ نو قانون دار چې کله بای مشتری ته مبیا وس پاری بای دا مبیا دا والا او مشتری اوچته نه کی هلاک شي به پیسې لازمیږي دلته د قیاسات وکړه چې مہر ټول لازم شي یا قیاسونه کې سره لمونی شي تضاد اذا تعارض تساقط دا دواړه ورزویل لري کوي واپس په کتاب لغه تراشو نستا چاته ورشو بس دې سب لازم کوته وره اسی دومره قصه وجړه لمړه ولا قياسه قياسون متعارض دي دو ګور یو قياس ففيه تفيد زوجي یو طرف ته ګوري زوج فوت کړل خپل ملک علی نفس بخپل ځان باندې به اختیاري پوره خپل اختیار شي نه والو نو پکاردار چې پوره پیسې بلازم شي بل قياس وګوره وفيه يعود المعقود عليه پدې کې معقود عليه واپس ولا شي الیه اخذت سالما بيخي غريسبن فكان المرجع فيه النص نوز برجع من چاته کو نستا او نس کی ویلی فنصف ما فرضتم خجي وشرط قدري ولا شرط ولا قول ان يكون قبل الخلوه هلك خلوتي وليات کوي ځکه لان خلوت شريك الدخول عندنا على ما نبينه هم دخول بشان دې زمنګ بنظمانه بينه به ان شاء الله تعالی قال به قدري ولا فرمای وان اوس بقيت وسورتنا وان تزوجها نور می بیان کړي وخت شيخه کې نکاح ور سره وکي ولم يسمي لها مهرا مہر ولني مقرر کړي به دو صورت جوړيږي کنه راځو او تزوجها یا نکاح وکي بدی شرط الله مہر لها نو دې دوړو صورتونه کې فلها مہر مثلها خدای د مہر مثل ملاويږي خو ان دخل بها کدخول وشي او مات عنها یتی وفات شي د خزینه او یا څه وشي خلوت دا متسوي امام شافعي رحم الله وی که خاون وفات شوی څه متنه ملاويږي خزینه څه تلی څه تنه دي تلی لا يجب شيء في الموت موت کی څه واجبيږي وای خو اکثر شوافی وی على انه يجب في الدخول دخول کی واجبيږي مرګ کې بني خو دخول وکړو نو به څه واجبيږي مہر مثل لو د امام شافعي سب دلیل واوري چې څه واجبي ان المهر خالص حقها
فيتمكن من نفي ابتداء كما تتمكن من اسقاط امتحان. دا خبره مخکې کړې ولک برو ګوري مہر د خزي حق دی ښا د چا حق دی د دویمه مسله کې الله مہر الله خبره کوي نو چې څنګه خزي ته دا حق شته چې مہر مقرر شي او به خاوند ته وي درته معاف مې کو ابرا ورته وي دا حناف منی ویاو منی الکا خزي معاف کیږي نو چې ابرا کوي دا جایز ده نو چې اولن وي چې بغیر د مہر نکاح کومه د دې حق ورته دی نه دی بس ټیک ده نه رسې به چې مقرر شي معاف کولې شي نو دا جایز ده چې د سره مقرر نه کی بسره کې کوم د سیدا شی در کوم دا څوک کوي امام شافعي رحمه الله او موږ وقیسه کړی و مخکې چې لکه ابتداء خو د شریعت حق د مقرره بیغه نشي معاف کولای پر دې حق څوک معاف کولای شي حج مقرر شو شریعت حق پوره شو وست دې حق شروع شو دینه پس کو سه معاف کړي وګورئ له د امام شافعي رحمه الله دلیل ان المهر شریع خالص حق د خزره فتتمكنون خزه قدرت حاصل له من نفي چې دا مہر نفي کی ابتداء نفي کی كما تتمكنوا لك څنګه چې د قدرت حاصل له من اسقاط امتحان چې د ساقط کی امتحان یعنی براو کی ولنا من ورته وایو ګور ان المهر چره وجوبا حق الشرع ویلی مکنه د چا شر حق دی د شرع علامه مر مخکې تیر شو نو به د خزي حق کله ګرځي رستو ګرځي وانما يسير حقا او ګرځي حق له د خزي خو ګره په حالت د بقا کې رستو نو په حالت د بقا کې کردار ادا کول شي فتملک له براءه سبز بری میکړل دې مالک ادا دون النفي نه بنشي کول د شریعت حق دی غم نفي کې ولو طل خجيتو صورت وشو دري مہر مثل واجب شدرم او کده کې قبل الدخول طلاق ورکو به متعه لازمي ویلې مکنه ولو طلقها قبل الدخول کچره طلاق ورته ورکړي دخول نه مخ کې خزي سي دخول نه کړي فلها المتعه لازمي دلیل لقوله تعالی ومتعوهن على الموسع قدره تاسو متعه ورکې خزوتا فمالدار باندې داغه موافق الایا ثم هذه المتعه یاد ساتي رسول متعي بیان روانم دي خو په دا پکې واجب ده کنور نه واجب ده څه ده کما چې مہر نه مقرر شوه او دخول مخول نه شوه طلاق ورکی دی وخت متعچی واجب یې نه کوي ښا د یو صورت به یې موږ پوه شي به دا متواجب ده رجوع الى الامر متعهن امر د بار د وجوب من مسامی کی ویلی په دې کې خلاف ثابت دی امام مالک رحمه الله ته هغه دا مستحب ده رست برازي د خیره والمتعه وسوال ده کنه فرمان بڑھ کی وی جی دا متعصت و یار دا خمرا تلک واضح کا نو مدعا اصل کې درې کپڑی هغه دا چې یو بدر عوی د خزي قمیص 13 نمبر ہے شی په لګولې درع ای قمیص المرأه او دویم به خمار وی خمار لا څه وی ما تخمر به الراس خزه چې به سر پټي لپټو ته منغوایو او دریم به ملحفه ور کوي ملحفه اخذ بيزان پټي د سر نواله تر قدمونو پوري غټ صادر چي دا ثوابه والا خلک چي ثوابه خلک غټ صادر چي کنه برک بنته کی دغه ملحفه دا دغه درې کپړو ته ویل کیږي متعه مجموع الانهر هذا فقه معتبر کتاب دیکھا هغه کې د دې فتاوا دا وګورئ وتا والمتعه ثلاثه اصواب من كسوه مثلها او دا کپړې به د خزي د مالداري غریبي متوسط کېدو په مثل وی د متن مسله نور خبره کو او یدي روندای قمیص ده او خمارن لپټا ده او مل حفظ بلا او پرتګي ورنکو وهذا التقدير مروي عن عائشه دا تقدیر د حضرت عائشه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها عشان عبد الله ابن عباس نے روایت ده ابن عباس وقوله من كسوه مثلها الکه دا بطن کی خبر وکړه کپڑا با قمیص به قیمتي ور کوي که متوسط که کمزور او لپټاو غټ صادر وای خزو ته بګورو خزه مالدار د قیمتي به ور کوي متوسط ده متوسط به ور کوي او که غریب ده د غریبان ولا به ور کوي نور خبر روانه ده او دا قول قدرت مولا من كسوه مثلها پدې کې اشاره ده الى انه يعتبر حالها اعتبار بچاته ور کوي حال لخزتا امام کرخی وای نه جی خاون حال ته بګورو مالدار ده نو قیمتي درې کپړې دی ور کوي متوسط دي درمیانه غریب دي غریبانو دي ورکی او هو غلط شو مېر هم دا قول د کرخیو کنه دغه د امام کرخی قول او هو قول الكرخي في المتعه الواجبه هغه متعه چې کوم واجب وي
وجه سره وای دا متعه چې ده کنه دا د مہر پځې ودرېږي نو مہر کې د ښځې حالت ته اعتبار وي بدې کې هم د ښځې حالت ته اعتبار وي دا د امام کرخي قول وکړه لقيامها مقام مهر المثل والصحيح خو صحیح دا وختي مې ویلو صحیح دا چې سړي حالت ته وګورو ښه خو دغه هم نه ده صحیح ښځې حالت ته کتل هم صحیح نه سړي حالت ته کتل هم نه صحیح نه نو مفتابي رایې دا ده دواړو حالت ته وګورو دواړه مالدار دي د مالدارو دي ورکی دواړه متوسط دي متوسط دي ورکی دواړه غریبانان دي غریبانانو دي ورکی یو مالدار دي بل غریب دي متوسط دي ورکی اوري والصحيح انه يعتبر حاله اعتبار به حال د سلیل روي عملا بالنص نص من عمل کو نص کې د سره غلي او قوله تعالی وعلى الموسع قدره راغلي کې غیر می وعلى المقتر بغریب باندې دا باندې به دا مسله ده کنه اے دا متعدری کپڑی چې دي کنه دا به 15 درهم نه زیتونه ښه دا څونه به نه زیتو پنه شوما نصف مهر مثل نه به نه زیتو یما پوهه نه شولې به مهر مثل 100 روپیو مثلا سو نصف مهر مثل به څومره 50 نو دا قیمتي کپڑی چې دي کنه دا به قیمتي به ورکو خو چې د 500 نه به زیتو نه البته د 15 درهم نه به کموم نه اورا ثم هي بدغه متعجده دا باندې زیتیږي على نصف مهر مثلها ولا تنقصون بكميږي ان 5 دراهم ده ويعرف ذلك في الاصل دا خبر په اصل کې به جندل شوی مقصود کې وجه سره ولې وجه دا ولې مهر مثل قبل مهر مثل سلو نصف مهر مثل څومره دی 50 لکه توجه جی مسمى کې د نسب نزيتيږي کنه قبل الدخول وغير استلاق ملاو شي دې کې موږ د دینه نزيتو البته ته 15 نه بکمونه دومره کمزوري بنه ورکو ځکه 15 نه چې کم شي نو لس دراهم کوم مسمى کنه نسب باغی کې 15 دی دغه نه کمول دا خو به هغه د شریعت کوم حق دغه نه کمول دي ولاندي وجه لكلي لأن المتعة وجبت عوضا عن البزع وورا وكل عوض لا يجوز أن يكون أقل من 10 دخل مليو كنا عوض مهر كم از كم لس بكار دي نصف شيء لا يجوز أن يكون أقل من 5 أخبر بكراله أو بل إذا نصف مهر مثل ماني بنزيد وغي وجه لكلي وده مسمى أقواي مسمى تبي أقواي بشاماني مهر مثل ماني ده وجه مانا ببيلي نو مسمى کې د نسب نه زیاتیږي مهر مثل کې هم د نسب نه زیاتیږي بس خبره ختمه وان تزوجها ولم يسمي لها مهرا ثم تراضيا على تسميته فهي لها عند الاكبر وګورئ مهر مثل مقرر نکو مهر مثل وای منګم چلتی کو یار مهر مقرر نکو په خبره پیږي به نکاح شو مهر مقرر نشو د نکاح نه بس د خوند خزي ته وای مړی د سی بو کو کنه بس شل درهم بدر کما خزوی ټیک دا اوس حکم دی اوس حکم دار چې دخول موت خلوت را لهم د قشل بلازم شي نکاح په وخت کې نه دی مقرر شوی نو مهر مثل واجب شو ورستو مقرر کو بس مهر مثل ختم هغه رستو له اعتبار شي وای شوی به کچری قبل الدخول طلاق ورکو نبی نکاح وقت له اعتبار دی شیخین وای طرفین وای چا وخلا نکاح په وخت کې مہر مقرر شوی وو نو نغیل اعتبار دی ګوي چې مہر نه دی مقرر او قبل الدخول طلاق ملاو شنو مطابق شي امام شافعي رحم الله فرمایي رسو چې مقرر کړي د سیده لکه نکاح په وخت کې چې مقرر کړي لکه نکاح په وخت کې شل مقرر کړي او قبل الدخول چې طلاق ملاو شي به نصف مسمى کنه نو د شول نسب سودي لس پتن لګي چې زر می ویلو که څه وره وین تزوجا خزي سره نکاح وکي او مسمانه کې ورله مہر به دوه راضي شي بدسمي د مہر فیلا دغه خزي ته ملاويږي کچري دخول ور سره وکي یا ملشد خزينه وین طلقها کچ طلاق وتور کی قبل الدخول بها خزي سره دخول نه کړي به متواجبيږي او امام یوسف رحم الله فرمای وعلى قول ابي يوسف الاول قول داو چې نصف هذا المفروض دغه مفروض نسب به ملاويږي لس ماشال یاد کړیو کنه نسب لشي دا قول امام شافعي رحم الله هم دي ولي لانه مفروض بس وای مقرر ده مقرر کې نسب فی کنه کاقد بو کې مقرر یو کو رستم مقرری لانه مفروض دا وای فرض شوی مقرر شوی فیتنصفون میږي به بالنص نصب وجب د سوایو
نس کې ویلي نیم به ورکوي ولنه موږ وایو ګوره هذا الفرض دا شلې چې مقرر کړل وروستو دا اصل کې د مهر مثل تعین وکړو اصل کې مهر مثل واجب شوی و دی ول لازم مهر مثل څو شو شل شو حقیقت کې څوک واجب مهر مثل او قبل الدخول طلاق را له مهر مثل کې به څه واجبېږي متعه نه رسې په لګه ان هذا الفرض چې دا تعین د واجب دا وروستو چې شل مقرر کړل کنه دا تعین د هغه شي کوي چې عقد باندې واجب شوی او عقد باندې څوک واجب شوی مهر مثل واجب شوی یا تاسو د ګورئ ته خدای ورکړ ټایم پیس څه کوي ماته لګورئ دا وروستو چې شل مقرر کړه پوهیږئ کنه دا تعین کوي د چا کم چې عقد واجب کړي وخت څوک واجب کړي مهر مثل واجب کړي خو مسلمان نه وو څه وکنه څه وي دا تعین د واجب کوي د عقد د وجنه کم واجب او عقد وجنه څوک واجب هغه مهر مثل او ذالک لا يتنصف مهر مثل نسب کیږي نه نو کوم شی چې دا غي بزیا راشي اب هم نه نسب کیږي لکه د غشل فکذا ما نزل منزلته چې غي بزیا باندې راکوشي او به آیات سره څه کې فنسب مفرط مغا غدي چې د عقد په وخت کې مسمى شوی دا غي خبره کوي والمراد بما تلا الفرض في العقد مراد د عقد کې فرض شوی وي اذ هو الفرض المتعارف وذك فرض متعارف ما غي چې عقد په وخت کې وي او العبرت اعتبار چالي غالب الشایع لري کا ماده دغه چې دا عقد وخت کې کوم متعارف هغه له اعتبار یو مهر مسمى دی هغه کې